متعلق راځي حدیث مبارک کې راځي د طبرانی او د بیهقی روایت ته خبر سره وره. یو نوجوان الک رالو نبی علیہ السلام خپل د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما پلار زمانه ټول مال واغستو. مفهوم حدیث داسې ټول مال را نه واغستو او پاغه قبضه وکړه. مهرباني وکړه تاسو ورته چې مال خپل مال واپس راکړي. نبی علیہ السلام فرمایي ورشه پلار ته دوی چې حاضر شي. دې وخت کې چې کله هغه ته خبر لاړو چې نبی علیہ السلام به دې معامله کې ما پسې درخواست را لګلې چې راشه، نو د زوی په دې شکایت باندې انتهایی دردمن شو چې نن زوی زما خلاف د دوانو جهانو سردار ته شکایت کړی دی. نو په دې زړه زړه کې څه شعرونه وویل او د نبی علیہ السلام خواله راغلو. د راتلو نه مخکې جبرئیل علیہ السلام رالو نبی علیہ السلام ته چې الله رب العزت پتا سلام وي. او د سلام نه پس د الله حکم دا دی چې کله دا سړی راشي نو د معاملې اورېدو نه مخکې ده ته ووایه چې تا کم شعرونه وویل په زړه کې هغه راته لږ ووایه. نو چې کله دا سړی رالو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل مفهوم د څه دی؟ ته چې د کور نه راوتې تا په زړه کې څه شعرونه وویل اول راته هغه ووایه. نو هغه وویل چې اول خو زه ګواهي ورکوم چې ته د الله رسول یې، ځکه دا ما په خپل زړه کې ویلي دي، د هېچا په مخ کې مې نه دي ویلې. تاسو ته د دې خبرې علم راورسېدو، الله تاسو ته د دې علم درکړو، وحی راله. نو بیا هغه والد صاحب هغه قصیده ورته وویل غزوتک مولودا وعدتک نافعا تعل بما ادنی علیک وتنهل. دا خپل زړه شکایت یې ذکر کو چې دا باندې خو ما مال دولت خرج کړی دی بچې، ستا دپاره ما تکلیفونه برداشت کړي دي او په تا باندې ما خرچې کړي دي، بهترین لباس بهترین خوراک مې در کړی دی، تا زما شکایت د دوانو جانو سردار ته وکړه. اذن لیلة نابتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساهرا اتململ. ته چې به بیمار وې تا سره به زه بیا مستقل بیمار وم، حالانکه په ما څه بیماري نه وه، غونډه شپه به زه تا ته ویښ ناست وم او زما د سترګو نه به اوښکې تلې، بیماري پتا و بیمار به در سره زه وم. د هغې باوجود هم ته رالې زما په یو خبره د نبي علیه السلام ته شکایت وکړې کأني انا المطروق دونک بالذي طرقت به دونی فعینی تحمل. ما د سترګو نه اوښکې تلې چې پتا ما تکلیف لیدو، نن په وړه خبره تا زما شکایت نبي علیه السلام ته. تخاف الرضا نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت حتما مؤجل. ستا په تکلیف باندې به ما خوف کولو چې هسې نه به چې له مې مرګ راشي، حالانکه ما ته یقین و چې مرګ به یو ورځ راځي، خو ستا په مرګ سره به زه مړ کېدمه بلکل. تا زما شکایت نبي علیه السلام ته فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما كنت فيها اؤمل. چې کله ته نوجوان شوې غټ شوې چې د کم غټوالي ما شدت سره انتظار کړی چې زما بچې غټ شي کامیاب شي، د هغې ما انتظار وکړو. جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل. د هغې بدله تا ماله دا راکړه چې تندې دې راته راتوی کړو او د هغې بدله دې راله په بد اخلاقۍ سره راکړه، گویا چې دا انعامات تا په ما باندې کړي، ما تا سره چېرته څه ښه نه دي کړي. نبي علیه السلام چې دا الفاظ اورېدل سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې. ډېره لویه قصیده ده. بس نبي علیه السلام جلال کې راغله او زوی ته یې اواز وکړو چې راشه دلته، او ویې فرمایل انت ومالک لابیک. ته او ستا ټول مال ستا د پلار دی، هېڅ قسم اختیار نشته تا ته. پلار چې دې څه وغواړي هر قسم تصرف کولی شي ستا په مال کې. تا خپل تکلیفونه هېر کړل چې مور او پلار ستا لپاره تېر کړي دي. فوراً هغه مقدمه ریجیکټ ختم یې کړله.
او د پلار په حق کې نبی علیه السلام فیصله وکړه. د مور او پلار حق نه ادا کېږي. الترغیب په حوالې سره شمایل کبرا کې یو عجیبه واقعه ده. حدیث مفهوم داسې دی